इट इज़ नॉट डिफिकल्ट मतलब دا ده چې دا سیز ګران نه دی. یعنی کله تاسو د یو کار په باره کې خبره کوئ، د یو سیز په باره کې خبره کوئ او تاسو وایئ چې دا خبره دا کار دا سیز ګران نه دی، دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي اټ از ناٹ ډیفیکلټ. خو ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا د نارمل انګلیش سینټنس دی، یعنی په دې باندې هر سړی پوهیږي که چاله لږ انګلیش ورځي، چاله ډېر انګلیش ورځي، چا تعلیم کړی وي نه وي کړی، ایون چې د سکول په شا هم نه وي تللی، نو په اټ از ناٹ ډیفیکلټ باندې هر سړی پوهیږي. او بله دا چې دا په سپیکینګ کې یعنی په ویلو کې هم ډېر زیات بد لګیږي. خو ګرانو کتونکو که د دې لپاره تاسو چېرته ایډوانس انګلیش استعمال کوئ نو بیا به دومره وشي چې ستاسو په دې سینټنس باندې ستاسو په دې جمله باندې به هر څوک پوهیږي نه. او بله دا چې د ایډوانس انګلیش په مدد سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات مزیدار، ذایقه دار او خوندور ولګیږي. دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي اټ از ناٹ راکټ سینس. د اټ از ناٹ راکټ سینس هم مطلب دا دی چې دا کار دا خبره دا سیز ګران نه دی. په نارمل انګلیش کې ولې استعمالیږي اټ از ناٹ ډیفیکلټ، په ایډوانس انګلیش کې ولې استعمالیږي اټ از ناٹ راکټ سینس. خو ګرانو کتونکو مونږ دا هم وایو، یعنی کله مونږ د یو سیز د یو کار د یو خبرې په باره کې خبره کوو او مونږ وایو چې دا خبره دا کار ګران دی، نو بیا د هغې لپاره په نارمل انګلیش کې استعمالیږي اټ از ډیفیکلټ. د کومې مطلب چې دی دا سیز ګران دی، یعنی دا ګران دی. او په ایډوانس انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي اټ از راکټ سینس. د اټ از راکټ سینس مطلب دا دی چې دا سیز ګران دی. ګرانو کتونکو نو بس راځئ چې په یو ښکلي، یو شایسته او په یو اسانه طریقې سره داسې قسم له سینټنس زده کړو، یعنی هم نارمل انګلیش زده کړو او هم ایډوانس انګلیش زده کړو. او د دې د زده کولو نه پاس بیا ستاسو چوایس دی، که تاسو نارمل انګلیش استعمالوئ هم ټیک ده، که تاسو ایډوانس انګلیش استعمالوئ نو هم ټیک ده. نو بس ګرانو کتونکو راځئ چې نور هم داسې قسم له سینټنس زده کړو. ګرانو کتونکو یو بل سینټنس، یو بل جمله مونږ په نارمل انګلیش کې استعمالوو، مونږ وایو بی کیرفول. دا سینټنس مونږ په هغه ځای کې استعمالوو کله چې مونږ چاته وایو، مونږ وایو د خپل ځان خیال ساته، احتیاط کوه. یعنی د بی کیرفول مطلب دی د خپل ځان خیال ساته او احتیاط کوه. نو ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په بی کیرفول باندې خو هر سړی پوهیږي، یعنی بی کیرفول د نارمل انګلیش یو سینټنس دی. که دې لپاره تاسو ایډوانس انګلیش استعمال کوئ نو د هغې په مدد سره به ستاسو انګلیش بیا ډېر زیات مزیدار ولګیږي. او د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي واچ یور سټیپس. د واچ یور سټیپس مطلب هم دغه دی چې د خپل ځان خیال ساته، یعنی احتیاط کوه. خو که چېرته مونږ د ایډوانس انګلیش دغه سینټنس کومه چې واچ یور سټیپ دی دا مونږ ورډ بای ورډ انګلیش ته ټرانسلیټ کړو، نو د دې مطلب دی واچ ویلی کېږي کتلو ته، او د یور سټیپ مطلب دا دی خپل قدمونه. واچ یور سټیپس یعنی خپلو قدمونو ته ګوره، خو د دې مطلب دا دی چې د ځان خیال ساته. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل سینټنس زده کړو. په نارمل انګلیش کې مونږ یو بل سینټنس استعمالو، یو بله جمله استعمالو. او کله چې مونږ د چا سره په یو خبره باندې راضي یو، کله چې مونږ د چا سره په یو خبره، په یو سیز، په یو کار کې اتفاق کوو، نو بیا د هغې لپاره مونږ په نارمل انګلیش کې استعمالو. مونږ وایو I agree with you. د I agree with you مطلب دا دی چې زه ستا سره راضي یم، زه ستا سره په دې خبره کې، په دې کار کې، په دې سیز کې راضي یم. خو دا نارمل انګلیش دی. ګرانو کتونکو د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي I am with you on that. د I am with you on that هم مطلب دا دی چې زه تا سره یم په دې کار کې. کله چې دا مونږه ورډ بای ورډ انګلیش ته ټرانسلیټ کړو I am with you، زه تا سره یم on that، په دې کار کې، په دې خبره کې، په دې سیز کې. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل د ایډوانس انګلیش سینټنس زده کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په نارمل انګلیش کې مونږ وایو اټس
اوکے. د اټس اوکے یا ایر از اوکے مطلب دا دی چې دا صحیح ده، یعنی دا کار، دا خبره، دا سیز صحیح دی. اټس اوکے. خو په اټس اوکے باندې څنګه چې تاسو ته معلومه ده یو ماشوم هم پوهیږي که څوک سکول ته تللی وي، نه وي تللی، چا تعلیم لږ کړی وي، ډېر کړی وي، بیخي نه وي کړی، خو اټس اوکے د خلکو د خولې نه 1,000,000 ځل ته اورېدلی وي، نو په اټس اوکے باندې هر سړی پوهیږي. ګرانو کتونکو د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي نو وریز. د نو وریز هم مطلب دا دی چې دا کار، دا خبره، دا سیز صحیح دی. نو وریز ایډوانس انګلیش دی. اټس اوکے نارمل انګلیش دی. او ګرانو کتونکو یو بل سینټنس مونږه په نارمل انګلیش کې استعمالو، مونږ وایو ډونټ وری. د ډونټ وری مطلب دا دی چې فکر مه کوه، یعنی بالکل د دې خبرې، د دې کار ته غم ونه کې، د دې خبرې، د دې کار فکر ونه کې. ډونټ وری فکر مه کوه. نو ګرانو کتونکو دغه خو د نارمل انګلیش سینټنس دی، دا به تاسو په خپله د خلکو د خولې نه 1,000,000 ځله اورېدلی وي او په دې باندې هر سړی پوهېږي. ایون که چېرې د انګلیش ټکي هم نه ورځي، خو دغه ډونټ وری په ویډیوګانو کې ډېر زیات کتلی وي، اورېدلی وي. ګرانو کتونکو د ډونټ وری په ځای که مونږ ووایو ټیک اټ ایزي. د ټیک اټ ایزي هم مطلب دا دی چې فکر مه کوه. خو که چېرته ټیک اټ ایزي مونږه ورډ بای ورډ انګلیش ته ټرانسلیټ کړو، نو بیا د دې مطلب دا دی چې دا کار، دا خبره، دا سیز آسان واخله. ټیک اټ دا واخله، یعنی یو کار واخله، یو خبره واخله، یو سیز واخله. ایزي آسان. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې د الف نه واله تر یې پورې یعنی A to Z انګلیش زده کړئ ډېر په اسانه او په یو تفصیل طریقې سره، نو بیا بالکل تاسو هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ، زموږ د ټیم سپورټ وکړئ. په کمنټ سیکشن کې خپل خوږ رایې پرېږدئ. که چېرته تاسو موږ له یو مشوره راکول غواړئ، تاسو په یو ټاپک کې کنفیوز یئ، نو بالکل ستاسو دغه کنفیوژن به موږ په نیکسټ ویډیو کې ختمو. انشاءالله موږ به ټرای کوو. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې څه نور هم د ایډوانس انګلیش او هم د نارمل انګلیش سینټنسز زده کړو. د زده کولو نه پس بیا ستاسو چایس دی، ستاسو اختیار دی. که تاسو نارمل انګلیش استعمالوئ هم ټیک ده، که تاسو ایډوانس انګلیش استعمالوئ نو هم ټیک ده. خو د ایډوانس انګلیش په مدد سره به صرف تاسو دومره وکړئ چې تاسو به خپل انګلیش یونیک جوړ کړئ. ستاسو انګلیش به یو نایاب انګلیش وي، یعنی تاسو په انګلیش به هغه خلک هم نه پوهیږي کومه چې د انګلیش استادان دي. ځکه په دې ویډیو کې چې موږ څه زده کوو، نو د دې لپاره یو رول نشته، د دې لپاره څه رولز نشته چې بس رولز فالو کا او داسې رقم ته سینټنسز زده کړه، داسې قسم له جملې زده کړه. نه نه، دا به ته یو سینټنس بالکل دغسې ګورې او هغه به راټکې، نو هله به تا ته زده کېږي. د دې لپاره داسې څه فارموله نشته. یو بل سینټنس موږ په نارمل انګلیش کې استعمالوو، موږ وایو I will call you later. د I will call you later مطلب دا دی چې زه به تا ته لږ ساعت پس رینګ وکړم، زه به ستاسو لږ ساعت پس کانټیکټ وکړم، زه به ستاسو لږ ساعت پس رابطه وکړم. I will call you later. او یا تاسو د I will په ځای کنټریکشن فارم هم استعمالولی شئ. تاسو ویلی شئ all د I will کنټریکشن فارم دی. I will call you later. زه به ستا سره څه وخت پس رابطه وکړم. خو په ایډوانس انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي، یعنی که چېرته تاسو په ایډوانس انګلیش کې ویل غواړئ چې زه به تا سره لږ ټایم پس رابطه وکړم، نو بیا بالکل تاسو ویلی شئ I will get back to you. د I will get back to you یا I'll get back to you هم مطلب دا دی چې زه به ستا سره لږ وخت پس رابطه وکړم. ګرانو کتونکو دا سینټنسز لکه بعضې ټایم کې زموږ خواته یو کس ولاړ وي او هغه هم لږ ډېر په انګلیش باندې پوهیږي، نو بیا موږ یو خبره د خپل ملګري سره د بل کس سره نشو شیر کولی. نو که چېرته تاسو دغه سینټنسز یعنې په ایډوانس انګلیش کې ورته خبره وکئ، نو ستاسو بل ملګری بیا په دې باندې نه پوهیږي. I will get back to you. I will get back to you یعنې زه به تا سره واپس رابطه وکړم. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بله ډیره زیاته انټرسټینګ جمله زده کړو
یو بل ډیر زیات انټرسټینګ سنټنس د کو په نارمل انګلیش کې مونږ وایو I am going to sleep یا I'm going to sleep I'm gonna sleep. دې مطلب دا دی چې زه بس اوده کېدل والایم. going to دا یو ماډل ورب دی او دا مونږ په هغه کارونو کې د هغه خبرو دپاره استعمالو کله چې یو کار کېدل والی. لکه څنګه چې مونږ په اردو کې سینټنسز استعمالو مونږ وایو میں جانے والا ہوں، میں لکھنے والا ہوں، میں کھیلنے والا ہوں، میں جاگنے والا ہوں وغیرہ وغیرہ داسې سینټنسز استعمالو او مونږ وایو چې زه دغه کار کولو والا یم. نو د دې لپاره بیا په انګلیش کې going to استعمالیږي. دلته سینټنس دی I am going to sleep یعنی زه اوده کېدل والا یم. میں سونے والا ہوں او د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي I am hating the hay او د I am hating the hay مطلب دا دی چې زه اوده کېدل والا یم. دا دواړه سینټنسز سیم دي خو I am hating the hay دا ایډوانس انګلیش دی او I am going to sleep دا نارمل انګلیش دی. او ګرانو کتونکو په دې ایډوانس انګلیش کې زموږ څخه یو ډیر زیات انټرسټینګ یو ډیر زیات امپورټنټ اهم او ضروری ایډیم دی hating the hay. مطلب دا دی چې زه اوده کېدل والا یم. hating the hay دا یو ایډیم دی د انګلیش لینګویج یو محاوره ده او د دې مطلب دا دی چې زه اوده کېدل والا یم. اصل کې hay 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 دا ویل کېږي واښه ته یعنی وچ واښه ته چې هغه ته کټ کې بیا یې وساتې او د ځان سره یې وچ کې بیا یې وروستې ځناورو له غواګانو بیزو له او دغسې نورو ځناورو له ورکې. نو هی ویلی کېږي وچ واښه ته یا دغسې وچ غوندې بوټی چې وي نو هغې ته ویلی کېږي هی. او د I am hating the hay مطلب دا دی چې زه بس اوده کېدل والا یم. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو ته به د دې ویډیو نه ډېره زیاته فایده شوي وي. که چېرته واقعي تاسو ته د دې ویډیو نه فایده شوي وي نو بیا هم په دې ځای باندې د داسې قسم له نور امپارمیټیف ویډیوګانو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ او په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېږدئ چې موږ ته پته ولګي ستاسو د سپورټ. او بله دا که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یئ یعنې تاسو په پارټس اف سپیچ باندې نه پوهیږئ ایکټیو وایس پیسیو وایس باندې دغسې 12 ټینسز باندې د دې نه علاوه سپوکن انګلیش او نور چې څومره 12 ټینسز د انګلیش سره څومره ریلیټډ ټاپکس دي تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ نو تاسو د هغې لپاره هم موږ ته یو کامنټ وکړئ او انشاءالله ستاسو دغه کنفیوژن به موږ ختمو. او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د یو پرسنالټي یعنې د یو موټیویشنل سپیکر یو سپیچ پښتو ته ټرانسلیټ کړئ د انګلیش یو سپیچ پښتو ته ټرانسلیټ کړئ نو تاسو موږ ته د هغې لپاره هم یو کمنټ وکړئ. لا تاسو د ډرامې یو پارټ غواړئ چې هغه انګلیش ته ټرانسلیټ کړئ نو بالکل انشاءالله زه امید لرم چې ستاسو په کامنټ باندې به زموږ راتلونکي ویډیو وي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.